صیحه او بلیغه تاسو هم په ټوله دنیا کې قصې مشهور دي تاسو ډیر بهترین شاعران یې د قران په شان وړو کې صورت راوړي او تر هغه زمانه نه والی تر نن ورځې پورې چې د قران په شان وړو کې صورت پیش نه کړی شو نو دا د خبرې ثبوت دی چې دا پیغمبر علیه السلام په حق د الله پیغمبر دی او د نبی علیه السلام پر رسالت کې هیڅ شک نشته خو د مکی مکرمه مشرکانو د نبی علیه السلام نه چې هغه د گواهی مطالبه وکړه گواه راته پیش کا دای په دې وجه نه وکړي چې مونږ ایمان راوړو بلکې دای په دې وجه کړی وا دنه مونږ گواهی مطالبه وکړو رسول له الله فرمای ان ارسلناک بشیرا ونذیرا چې دا پیغمبر علیه السلام مونږ بشیر او نذیر یعنی زیر ورکونکو او يرونکو را لګلې دي او بل الله جل جلاله د قران په ذریعہ سره دا قران هم یو قسمه د الله جل جلاله د طرفنا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لپاره معجزه ده ځکه نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا د پیدایش نه مخکې پلار وفات شو او د عمر وشپک کالو ته چکل ورسید مور وفات شو یتیم دی اتو کالو ته چکل ورسید نکي وفات شو سلويخ کالی د یتیمۍ دا سلويخ کالی داسې به اثرې غونډه کې ژوند تیر کړي په کم ماحول کې په داسې ماحول کې چې هغه ماحول د ګناهونو نه ډک هغه ماحول کې سولم ایمان راوړو دا به موږ د الله نبی او رسول اومنو خو شرط پکې دا دی چې ستا په نبوت باندې د عربو نه علاوه یعنې ستا د ملګرو نه علاوه څوک د ګواهي ورکړي چې دا پیغمبر په حق د الله پیغمبر دی وی موږ لاړو د یهودو خواله موږ د یهودو نه معلومات وکړل چې ستاسو په کتابونو کې د دې پیغمبر متعلق څه خبر شته او که نشته موږ ته یهودو جواب راکړو چې د دې پیغمبر متعلق زموږ په کتابونو کې هیڅ خبره نشته موږ د نصاراو نه تپوس وکړو سورہ انعام آیت نمبر 19 19 نمبر آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله جل جلاله د سورہ انعام د اولنی آیت نا تر آیت نمبر 18 پورې د خپل یووالي چې زه یو یم زما سره په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک شریک نشته دی دا دعوه الله واضحه کړه بیا مشرکانو چې کوم اعتراضات کړیو دا هغه اعتراضات الله جل جلاله جواب ورکړو اوس دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د قران مجید او د رسول الله مبارک رښتیاواله بیانوي چې دا قران رښتونه کتاب دی او دا رسول الله مبارک دا رښتونه رسول دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پسې د مکه مکرمه دغه مشرکان رالل نبی علیه السلام ته وی پتا باندې به مونږ ایمان راوړو تا به مونږ د الله نبی او رسول اومنو خو شرط پکې دا دی چې ستا په نبوت باندې د عربو نه علاوه یعنې ستا د ملګرو نه علاوه څوک د ګواهي ورکړي چې دا پیغمبر په حق د الله پیغمبر دی وی مونږ لاړو د یهودو خواله مونږ د یهودو نه معلومات وکړل چې ستاسو په کتابونو کې د دې پیغمبر متعلق څه خبر شته او که نشته مونږ ته یهودو جواب راکړو چې د دې پیغمبر متعلق زمونږ په کتابونو کې هیڅ خبره نشته مونږ د نصاراو نه تپوس وکړو نصاراو هم جواب راکړو چې د دې پیغمبر متعلق زمونږ په کتابونو کې هیڅ خبره نشته ری وسکته په عرب یعنی دا خپل ملګري دا په گواهی کې پیش کینو ګورې مونږ د دوی گواهی نه منو ځکه دا خو ستا ملګري دي داسې خلک په گواهی کې پیش کا چې هغه ستا ملګري نه او عرب نه چې هغه د دې خبرې اقرار وکړي چې ته په حق د الله پیغمبر یې الله جل جلاله دا آیت کریمه راولېږو زما محبوب پیغمبر ته تپوس وکړه چې د گواهی په اعتبار سره د ټولو نه لوی څوک دی تاسو به د چا گواهی ومنئ مثال په تور که چېرته زه تاسو ته یو انسان په گواهی کې پیش کړم تاسو به انکار کوئ تاسو به دا خبره ونه منئ تاسو به بیا په هغه ځای کې سبا نه کوئ نو الله جل جلاله فرمایي ته تلاول تپوس وکړه چې په گواهی کې د ټولو نه لوی څوک دی د چا گواهی به معتبرئ
د چا گواهی اب د دروغ نه پاکي د چا گواهی به تاسو قبلوي الله فرمایي ته ولک خاموش شي بیا ورته جواب ورکړي قول الله چې د الله نه لوی څوک د گواهی نشته او د الله نه لوی گواهی د هیڅ چا نشته ده بس دا آیت عجیبه آیت ده الله جل جلاله د خپل پیغمبر پر رسالت باندې پر اشتیاوانی باندې په دې آیت کې خبر واضح کوي چې دا پیغمبر زما په حق پیغمبر دی او دې ما درلېږلی دی دا زما رسول او استاد دی چې زما احکامات به تاسو ته واضح کوي او په دې آیت کې الله جل جلاله هغه نبی علیه السلام تذکره کړی دا چې نبی علیه السلام مبارک د الله په یووالي باندې گواهی ورکړي الله پاک د نبی علیه السلام پر رسالت گواهی ورکړي او نبی علیه السلام د الله په یووالي باندې گواهی ورکړي چې الله یو دی د الله سره په ذات او صفاتو کې هیڅ څوک شریک نشته او بیا الله جل جلاله فرمایي ته دوی چې گواهی خود الله لوی ده الله گواهی ورکړي چې زما دا پیغمبر دا حق دی لکه قرآن مجید چې وکړي شي الله بخپله فرمایي محمد رسول الله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم الله فرمایي دا زما رسول دی الله فرمایي انا ارسلناک بشیرا ونذیرا چې دا پیغمبر علیه السلام مونږ بشیر او نذیر یعنی زیر ورکوونکې او يرونکې را لېږلی دی او بل الله جل جلاله د قرآن په ذریعه سره دا قرآن هم یو قسمه د الله جل جلاله د طرف نه د نبی علیه السلام د پاره یو معجزه ده ځکه نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا د پیدایش نه مخکې پلار وفات شو او د عمر شپږ کالو ته چې کله ورسید مور وفات شوه یتیم دی اتو کالو ته چې کله ورسید نکۍ وفات شو څلوېښت کاله د یتیمۍ دا څلوېښت کاله داسې بې اثرې غونډه کې ژوند تېر کړی په کم ماحول کې په داسې ماحول کې چې هغه ماحول د ګناهونو نه ډک و په هغه ماحول کې ظلم و په هغه ماحول کې زیاتې و په هغې کې ناروا و په هغې کې شراب و په هغې کې بدامني وه په هغې کې بېحیایي وه په هغې کې ټول ګناهونه و خو الله جل جلاله د خپل محبوب پیغمبر داسې حفاظت کړی چې نبی علیه السلام مبارک چېرته په ژوند کې د شرابو یوه قطره خولې ته نه ده وړې نبی علیه السلام داسې پاک ژوند تیر کړی چې د مکې مکرمې په لارو کوڅو کې به روانو زنانو نارینو به ګواهي ورکوله چې د دې سړي په شانتې پاک سړی موږ نه لیدلی نبی علیه السلام مبارک داسې امانتدار و چې کله نبی علیه السلام مبارک د نبوت هغه اظهار وکړو خلکو د نبی علیه السلام خلاف وکړو بیا هم خلکو د دې اقرار کوو چې دا نبی علیه السلام امین دی دا امانتدار دی بس کم کس چې یتیم وي د پلار سوری په سر باندې نه د مور سوری په سر باندې نه د نیکه سوری په سر باندې نه هغه لیکل لوستل نشي زده کولی لکه نبی علیه السلام مبارک امي و دا د نبی علیه السلام صفت و چې نبی علیه السلام لیکل لوستل نه و زده کړي خو کوم کتاب چې په الله راولېږو دا کتاب داسې عظیم او بهترین کتاب چې کله د مکې مکرمې مشرکانو په دې خبره کې شک وکړو چې دا پیغمبر په حق د الله پیغمبر نه دی الله جل جلاله چیلنج ورکړو دغې خلکو ته تاسو وایئ چې دی په حق نه دی دا کم کتاب قرآن چې بیانوي که تاسو وایئ چې دا زما کتاب نه دی الله فرمایي تاسو هم فصیح او بلیغ یې تاسو هم په ټوله دنیا کې قصې مشهورې دي تاسو خو ډېر بهترین شاعران یې د قرآن په شان یو وړوکی صورت راوړئ او تر هغې زمانې نه والی تر نن ورځې پورې چا د قرآن په شانتې وړوکی صورت پیش نه کړی شو نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا پیغمبر علیه السلام په حق د الله پیغمبر دی او د نبی علیه السلام پر رسالت کې هیڅ شک نشته خو د مکې مکرمې مشرکانو د نبی علیه السلام نه چې هغه د ګواهۍ مطالبه وکړه ګواه راته پیش کړه دی په دې وجه نه وکړي چې موږ ایمان راوړو بلکې دی په دې وجه کړې وه د ده نه به موږ ګواهۍ مطالبه وکړو په خپل نبوت باندې ګواه پیش کړه د عربو نه علاوه پیش کړه دی به ګواه رانولي ده سره به ګواه نه که سبا خلک موږ ته وایي چې په دې پیغمبر ایمان ولې نه دی راوړی موږ به د ټولې دنیا په مخ کې دا خبره کوو چې دې پیغمبر په خپل نبوت باندې موږ ته دلیل نه دی پیش کړی مونږ ته ګواه نه دی پیش کړی نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې هغه ګواهي ورکوي په دې آیت کې الله د رسالت تذکره کوي تاسو ته ما ویلي مکي سورتونه کې زیات تر د الله یووالی بیانېږي د مکه کې چې کوم سورتونه نازل شوي یعنی د هجرت نه مخکې دا سورتونه هغه په دې کې احکام نه بیانېږي په دې کې صرف عقیده نظریه بیانېږي چې تاسو عقیده جوړه کړئ نو عقیده کې اولنۍ مسله د الله د یووالي چې الله یو دی په ذات صفات کې ورسره څوک شریک نشته دویمه مسله هغه د رسالت ته چې دا ټول پیغمبران زما د طرف نه الله فرمایي حق دی او دریم د آخرت ته نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د نبی علیه السلام پر رسالت باندې گواهی ورکوي او به تکي رسي قل تورته وایا اي شيء کم شي اکبر ډیر لوی دی شهادت په گواهی کې تاسو چې مطالبه کوئ گواه پیش کا نو الله وی تپوس دی وکا چې کم شی ډیر لوی دی په گواهی کې
بیا خاموش شه دوی با غلی جواب باندې درکې قل ورته وایا الله چې الله یعنی د الله گواهی د ټولو نه لوی گواهی ده د الله گواهی د ټولو نه حق او رښتونی گواهی ده شهید گواه دی بینی پمن زما و بینکم او پمن تاسو کې یعنی زما پر رسالت او نبوت باندې الله گواه دی و اوحی او وحی کړی شوی دا الی ماتا هذا القرآن د دې قرآن یعنی دا قرآن هم زما په نبوت او پر رسالت باندې گواه دی ځکه د دې قرآن ماته وحی شوی دا قرآن دا کتاب الله دی دا کلام الله دی دا د الله د طرف نه دی کې هیڅ شک او شبهه نشته لانذرکم به د پاره دی چې زویا روم تاسو په دې سره یعنی دا قرآن الله نازل کړي ماته دی د پاره دی چې تاسو وایو چې د مرګ نه بعد د قبر ژوندۍ د عالم برزخ نه بعد د عالم آخرت ژوندۍ ده بیا د حشر روز ده البته د دنیا د هر عمل په باره کې حساب او کتاب وکړي چې الله راځي کړي هغوی ته به الله د خپل میلمستوب ځای جنت ورکوي چې الله ناراضه کړی الله به د خپل قهر او د غضب ځای جهنم تریږي نو تاسو د جهنم نه یرو د الله د نافرمانی نه یرو د قبر د عذاب نه یرو ومن بلغ او هغه چاله را چې ورسي هغه ته دا قرآن یعنی هغه څوک یرو چې چاته دا قرآن رسي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې چاته هم دا قرآن مجید ورسېدو هغه د سیده لکه هغه چې ما په خپل باندې دعوت ورکړي قرآن چې چاته هم رسیدل دا قرآن دا دعوت رسیدل هغه دا نبی علیه السلام فرمایي دا داسې دي لکه دله چې ما په خپل باندې دعوت ورکړي ځکه دا قرآن الله جل جلاله په نبی علیه السلام مبارک باندې نازل کړي او نبی علیه السلام د قیامت دوره سي پورې څومره انسانان چې راځي دا هغوی لپاره پیغمبر دی او د دې آیت نه هم دا خبره ثابتېږي چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی ځکه دلته کې تعین د زمانې نه دی شوی چې د زمانې پورې بلکې ومن بلغ چې تر څو پورې دنیا موجود دی انسانان موجود دي خلک راځي دا قرآن د هغوی دپاره هغه یو قسمه د یارولو او د زیر کتاب دی چې څوک مني الله فرمایي هغه به کامیاب وي او چې څوک نه مني هغه به ناکام وي انکم الله فرمایي ورته دې کافرانو ته موسکه انکم آیا تاسو لتشهدون گواهي ورکوئ ان مع الله چې بېشکه د الله سره آلهة اخرى نور څوک د عبادت او بندګۍ لایق شته تاسو گواهي ورکوئ نو کافرانو خو د الله سره په زرګاو په کروڑاو خدایان هغه شریکان جوړ کړي نو توکل ورته وایا لا اشهد چې زه گواهي نه ورکوم یعنی زه دې خبرې نه ځان هغه بری ګڼم او زه دې خبرې اقرار او اظهار کوم چې الله یو دی د الله سره څوک په ذات او صفاتو کې هغه شریک نشته که تاسو گواهي دې کوئ چې الله سره نور معبودان شته الله جل جلاله نبی علیه السلام ته فرمایي ته وایي لا اشهد زه خو نه ورکوم گواهي چې الله سره څوک د بندګۍ او د عبادت لایق شته بلکې الله سره هیڅ څوک د بندګۍ او د عبادت لایق نشته قل ورته وایا انما یقینا خبر دا د بل نه ده هو اله واحد هغه لایق د بندګۍ یو دی د بندګۍ لایق صرف او صرف یو الله دی وانني او یقینا ذو بریء ما بیزارم مما د هغه سره تشركون چې تاسو شریکان جوړوي د الله سره هغه ملائک دي هغه پیغمبران دي هغه ونی او بوټي دي دا څونه خلق دا څونه سيزونه چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي نبی عليه السلام فرمایي ذاتی بریه بیا دا وکړي قل ورته وایا اي شيء کم شي اکبر ډیر لوی دی شهاده په گواهی کې یعنی د چا گواهی ډیر لوی ده قل ورته وایا الله چې د الله گواهی د ټولو نه لوی ده شهید دغه الله گواه دی بیني پمن زما و بینکم او تاسو پمنس کې و اوحي الي او وحی کړی شوی د ماته هذا القرآن د دې قرآن لانذرکم به د پاره دې چې زویا روم تاسو په دې سره ومن بلغ او هغه چاله را چې ورسي هغه ته دا قرآن انکم آیاتاسو لتشهدون گواهی ورکوي ان چې بشکا مع الله د الله سره الهه اخرى نور څوک د عبادت او بندګۍ لایق شته قل ورته وایا لا اشهد زه گواهی نه ورکوم بلکې زه گواهی د دې ورکوم چې د الله سره هیڅ څوک برابر نشته قل ورته وایا انما یقینا خبر دا د بل نه ده هو اله واحد هغه لایق د بندګۍ یو دی یعنی صرف یو الله دی و انني او یقینا بریء بیزار یم مما د هغه سنا تشركون چې تاسو شریکان جوړوي د الله سره الله دې